رمان ولې احساس دا راته ووایه چې د باجوړ خلکو خپل حق ادا کو او دغه ریحانزیب چې هغه دغه خبرم په اشاره شوه چې زه به د مړي په تخت پروت یم خو بیا به هم زمانه څوک الیکشن ونه ګټي د دومره ظلمونو د دونه زیاتیاتو او مطلب د هغه زندګي پکې لاړه د هغې نه پس نن د باجوړ خلکو خپل حق ادا کو او د مبارک زیب ته چې دی هغه ته د الیکشن ګټه ورکړه تاسو د ریحانزیب سره ډېر نږدې پاتې شوي یاست تاسو ډېر یو خوږ ملګری پاتې شوی دا څونه هر څه چې وشو نن د هغه د ګټې ته په څه نظر ګورئ رحمان ولي احساس ډېره مننه سلمان ټول نه ډول خو شکریه ادا کوم چې د مهمه موضوع باندې موږ له خبر مقرره کړه داسې دا سلمان چې ریحانزیب تاسو ته معلوم و چې پاکستان تحریک انصاف دپاره هغه لازوال قرباني دی 36 اف آی آر په هغه باندې شوي هغه په چکۍ کې بند شوي او جیلونه یې خوړلي وو 3 ځله هغه جیل ته تللی و په جیل کې به ډېرې سختې تېرې شوې وي د دې نه علاوه د هغه کاروبارونه هم بند شوي او ډېر مسایل ورته هغه په ډېر ټف وخت کې په ډېره غریبۍ کې هغه چې کوم نو دغه مقام حاصل کړی چونکې دلته چې کومه مافیا دي په پی ټي آی کې دننه هغو دا خلک دا مخې ته نه پرېښودو وایي چې دا د هغو لپاره د هار سبب ګرځېده نو هغو مخې ته نه راوستو د دې د وجې نه چې کومه دی هغو دا هڅه کوشش کوو چېرې دې ته ټکټ میلاو نه شي نو هغه د ټکټ دپاره خان صاحب ورته په زمان پاره کې ویلي چې اطلاع شو خپل کمپین جاري ساته چونکې بیا پکې د 9 مې والا واقعات راغله د هغه نه پس هغه باندې تیارې وشو یا څه وشي بیا د هغه نه پس هغه مطلب دغه لیډرشپ سره میلاو شو لیډرشپ ورته چې تاسو ته به ټکټ درکړو چونکې څه مافیا داسې وو چې هغه دغه ته دا ټکټ ونه کړو ټکټ چې کومه دی په روپو باندې خرڅ شو نو دې د وجې نه چې کومه دی هغه ډېر ډسراست و آزاد الیکشن هغه د کنټیسټ کولو کوشش وکړو او د آزاد الیکشن په دوران کې چې کومه دی په 31 جنوري دغه د پولیټیکل کمپین دوران چې کوم دغه اساسینیشن وشو مرګ وشو قتل کړی شو ډېر په بې دردۍ سره او بیا چې کوم د هغه نه پس قوم راپورته شو د ریحانزیب ورور ودرو قوم فیصله وکړه چې راوس په الیکشن کوي ریحانزیب ورور نو ریحانزیب ورور چې کوم دی هغه الیکشن ته ودرېدو نن قوم ثابته کړه چې موږ د مظلوم سره یو رحمان ولي احساس هر څه خو ټیک دي خو نن د پاکستان تحریک انصاف هغه خلکو له په مخ یو زورداره څپېړه میلاو شوه چې کومو خلکو مبارک زیب ته دا ټکټ نه ورکوو یا په څه نه څه طریقې د شاته کولو او خپل خلک یې رامخکې کوو نو تاسو څه وایئ چې یاره دا اوس چې کوم مبارک زیب ته د هغه حق میلاو شو نو مخکې به ستاسو لایعمل صحیح تاسو به بیا زه د دغې خلکو سره به مطلب بیا شاملېږئ په اسمبلۍ کې یا که ستاسو اوس لایعمل صحیح تاسو ته د دې په باره کې صحیح علم شته که نه د ټول نه اول خو دا ده چې دغه پارټۍ ډېر ظلم او زیاتۍ وکړو ولې چې دغه ورکر پارټي وه خان د ورکر دپاره جوړه کړې وه خو هغه خان صاحب چې جیل ته لاړی نو دغه پارټي ورکر پارټي پاتې نه شوله او د ریحانزیب ورور مبارک صاحب ته یعنې د هغه پکې ژوند لاړی بیا هم هغه خلکو کوشش کوو ریحانزیب ورور هغه ته ټکټ ورنه کړو چونکې بیا قوم فیصله وکړو دغه جی چې کوم دی هغه په خپل نوم کړو اوس هم لا کنفرم شوی نه لکه اوس 15,000 20,000 لیډ سره هغه مخکې روان دی لا پوره 366 پولیس سټیشن د هغوی نتیجې نه ده راغلې اوسه پورې چې کومه دی 137 پولیس سټیشن نتیجه راغلې ده نو په هغه کې هغه په 20,000 لیډ باندې بره روان دی دې نه علاوه چې کومه دی مونږ وګورو نو ریحانزیب به همیشه د خان سیاست کول او د هغه یو خپل یو سټایل همیشه به د خان سره مینه وه همدردي وه هغه به ویل که زه به آزاد الیکشن وکړم نو بیا به هم زه دا سیټ خان ته تحفه کوم اوس دا په قوم باندې فیصله پاتې چې قوم څه فیصله وکړه نو په هغه باندې به لبیک وایي مونږ رحمان ولي احساس اخرنۍ تپوس ته نه کومه په دې ټایم کې دغلته چې ستا په خوا او شا به چاپېرچل کې کم خلک موجود دي د هغو په چهرو باندې څه دي هغو څه وایي او تاسو څه وایئ چې یاره د مبارک زیب دا ګټه چې دا د باجوړ د خلکو دپاره د خوشحالۍ خبره ده که نه دلته کې نن چې کله پولینګ عمل چې کوم و 15 بجې باندې ودرېدو ګنتي شروع شو د ګنتي په 45 چې کوم د هغه نتایج روان شو غیر سرکاري نو په هغه کې د مبارک زیب ښکلا او ګټه ښکارېدله په هغه باندې خلک انتهایي ډېر زیات خوشحاله دي اوس هم دا وخت کې چې کومه د ډي سي په آفس کې کوم چې ډي آر او دی او آروز دي د هغه په آفس کې تقریبا په زرګونو خلک راجمع شوي دي او یو بل ته مبارکانې وایي هغه خلک نه صرف د پاکستان تحریک انصاف دي آزاد خلک دي بلکې د نورو پارټیو خلک هم هغه ته مبارکباد وایي او هغو ته ویلي چې یاره تاسو مظلوم یو ډېرو پارټیو والا دي چې هغو د دې سره لاس هم اړولی دی په دې دغه کې
نو یو قسمه د خلکو همدردي وسوسه وا او چې د خپل پارټي د غو سره ډیر ظلم او زیاته او خپل پارټي سره هیڅ همدردي نه ډېر مهرباني رحمان ول احساس چې تاسو ټایم راکو د ما سره خبرې وکړې او د باجوړ د حالاتو نه خبر کړم.